د ملکن په تاڼه بایزی کې دویم آل KPK عطاالله شهید فوټبال ټورنمنټ شروع شوی دی چې پکې د مختلف ټیمونو ترمنځ مقابلې جاري دي. په دې اړه نور تفصیل د عمران زریا په دې رپورټ کې. د ملکن تحصیل تاڼه بایزی کې دویم عطاالله شهید میموریل فوټبال میلې پرانیسته وشول چې پکې د پښتونخوا د مختلفو برخو نه 10 ټیمونه برخه اخلي. نامتو ماهر تعلیم افتخار باچا په باقاعده توګه د فوټبال ټورنمنټ پرانیسته وکړل. وړاندې میچ د شموزو سوات او اوچ کوزدیر ترمنځ وشو. د میچ آغاز د خلوبي نه وشو او د شموزو لخوا وړاندې هاف کې وړاندې ګول په 14 منټ کې وشو. دویم ګول هم د شموزو له اړخه په 28 منټ کې وشو. کله چې دویم هاف شروع شو نو د شموزو سوات ټیم په مخالف ټیم ډیری نیوکې وکړې او په 14 منټ کې یې دریم او د میچ آخري لمحاتو کې یې څلورم ګول وکړو او بریا یې ترلاسه کړه. لوبغاړو دا رنګه هلي ځلي په خوټه کوستایلي دي او وایي کچري حکومت دوی ته میدانونه او ښه موقع په لاس ورکړي نو دا ځوانان په یو میدان کې هم د چانک کم نه دي. دا قسم اکټیویټیز چې موږ ته فراهم کیږي او د دې په وجه باندې چې دی نوجوان نسل چې دی هغه فزیکل او منټل چې دی هغه نشرما کیږي او موږ دوی له میسج ورکو چې دی نور هم د شي ټورنمنټونه ارګنایز کی او بل ګورنمنت ته دا میسج ورکو چې دا کم ګراوندونه دي د کی کارو کی چې نوی کلاډیان راشي او نوی کلاډیان چې دینو په دې ګراوندونو کې د فوټبال په شکل کې چې دینو دا مخې تراشي او دا د دوی د صحت لپاره د دوی د ژوند لپاره او دا کمی په د معاشره کې چې کمی خرابې دي د نشو تماشو د دې نه بچ پاتې شي د دې لپاره دا کوشش شروع دی. دا ټورنمنټ به تر یوې میاشت پورې جاري وي چې په پکې د ځوانانو پټ صلاحیتونه را برسېره کیږي. کوم متجبه مخ په وړاندې د تلو موقع هم په لاسو راشي. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه بایزی، مالکن.